حکامې دغسې ونه اوسېږئ د خپل رعایت سره د رحم معامله وکئ که نن د رحم معامله نه کې نن ته د رحم فیصلې نه کې د پوسه طرف نه د الله طرف نه به په متو د رحم فیصلې بند وي الله به په متو باندې بیا رحم نه کي عزتمنې که په دنیا کې متو سوچ وکړو په دنیا کې دوه قسمه حکمرانون تیر شوي دي په دنیا کې دوه قسمه هغه حکام تیر شوي دي یوه طرف ته د عدل حکام تیر دي بل طرف ته د ظلم حکام تیر دي دواړه قسمه خلک په دنیا کې څه کړی رول یې لوبولی دی روب یې تیر کړی دی دبدبه یې تیره کړي دو زون ته به یې وي چې زه یم دا الفاظ به یل لیکن نن نوم نشان ورک دی که نه دی ورک چې چا ظلم کړی دی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د اختر په خطبه کې صحابه ته فرمایي ای د مو صحابه که چېرته نن تاسې د خپل رعایت سره رحم وکئ د خپل رعایت سره عدل وکئ د خپل رعایت سره انصاف وکئ دارنګې به د تاسې نوم ژوندی وي لکه د مونه مخکې د حضرت سلیمان علیه السلام چې نوم ژوندی دی ځکه چې حاکمیت او بدشهي د عدل کړي دو ظلم یې نه دی کړی او که چېرته تاسې ظلم کوئ تاسې ناانصافي کوئ بیا داسې خلک هم تیر شوي دي مخته چې په تمامه دنیا باندې څه وه روب یې و دبدبه یې وه حکومت یې و چې هغه د وخت فرعون و عزتمنې بیا الله یې نوم نشان ورک کړی که نه دی ورک کړی نن هم زه چې د فرعون نوم وخولم بیا ولې د لعنت په نظیر وي ته قسم یې خو دا چې کافر یې قتل کړي ول هغه یې علول کړي ول هغه یې ذبحه کړي ول عزتمنې هغه فرعون هم په دنیا تیر شوی که نه دی تیر شوی جواب ورکوئ لیکن نن یې صرف د عبرت دوپاره خلک نوم وخولي ځکه چې قرآن وخوستی لیکن څیږ یې هم په ریغه نوم نه وخولي په بده یې نوم وخولي که نه یې وخولي ای د دنیا حکامې ای د دنیا هغه خلک چې ظالم یی تاسې چې په کوم اندازه کې تو حکومت دی یا حاکم یې د وخت یا قوت ول یې د وخت یا د تو په لوس کې څه در سره دي که چېرته نن ته ظلم کې په خدای قسم دغه حکومت به یوه ورځ ختم شي یوه ورځ به د روب ختم شي یوه ورځ به د دبدبه ختم شي یوه ورځ به د حکومت ختم شي ته داسې ریکارډ قایم کا عزتمنې لکه څرنګې په اسلامي حاکمونو کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې هغې د عدل بدشهي کړې وه هغې عدل کړی و په عدل کې نن نوم شته که نه یې شته عزتمنې حاکمي هغې هم کړې وه د وخت حاکم هغه هم و د 22 لاک مربع میل حکمران و چې کله یې عدل کړی نن د ده نوم په ښکلي رنګ کې ژوندی دی که نه دی ژوندی نن د تاریخ په غټې غټې سرخۍ کې د ده نوم ژوندی دی ځکه چې حاکم و عدل و پکې حاکم و رحم و پکې د وخت حکمرانو د خپل رعایت سره انتهایی عدل یې کړو انصاف یې کړو رحم یې کړو نن د هغې عمر بن خطاب نوم ژوندی دی عزتمنې خو چې چا بیا ظلم کړی دی اگر که مسلمان و خو چې ظالم و حجاج ابن یوسف هم یو حکومت تیر کړی دی لیکن ظالم و نن یې زه په ظالم نوم پیژنم که نه یې پیژنم جواب ورکوئ عزتمنې یزید هم حکومت کړی دی لیکن ظالم و نن یې زه په ظالم نوم پیژنم نن یې ریکارډ نشته عزتمنې روشه حضرت حسین هم څه کړی دی هغې هم په خپل وخت کې یو روب یو د خلکې مینه محبت یې تیر کړی دی د هغې نوم نن په عدل ژوندی دی که نه دی ژوندی جواب ورکړه عزتمنې رسول الله مبارک به د اختر په خطبه کې صحابه ته دا خبره کړه دا مې پرین شپې وکتل چې صحابه کرامو ته به د دوی حاکمونې مثال ورکولو چې که چېرته د مو نه ورسته یا د مو په موجودګۍ کې تاسې رحم وکئ په آینده کې به د تاسې نوم خلک ډېر په ادب وخولي د تاسې ریکارډ به ډېر ښایسته وي او که چېرته په خپل نوم باندې په خپل قوت باندې غیراوي د چا سره ظلم کې په خدای قسم لکه
لکه څرنګه د حجاج ابن یوسف چې نن هم په ظالم پیژندلی کېږي په آینده کې به د تاریخ په سرخۍ باندې د ظالم په نوم خلک پیژني په آینده کې لکه څرنګې هغه فرعون د وخت تېر شوی دی خلک یې په ظالم پیژني په آینده کې به د لکه څرنګې ابوجهل چې ظالم تېر شوی دی خلک د ظلم په نوم پیژني عزتمن رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم درې قسمه خبرې کړي دي یو یې عوامو ته د یوه بل د ایثار خبره کړې دو د یوه بل د محبت خبره یې کړې دو د یوه بل د همدردۍ خبره یې کړې دو د یوه بل د قربانۍ خبره یې کړې دو د یوه بل د رحم خبره یې کړې دو یوه خبره یې عوامو ته کړې دو او یوه خبره د وخت حاکم ته کړې دو او یوه خبره د یتیمونو په باره کې کړې دو ټول روایت شته دلته شاید علما هم نوسوي رسول الله مبارک به اوږده خطبه تېروله په دې کې به د درې خبرې ترغیب ډېر چلولو نو نن زه د وخت چې هر یو کس دی چې قدرت یې دی باید رحم وکړي که پلور دی د پلور په اندازه کې باید رحم وکړي په زمنې باندې عزتمنې د تو رحم څه دی رحم دې دا نه دی ای پلورا چې ځای الله دې کړی ځای دې نن بیلیرې شوی دی نن د بچای د شپې ټیم د تو نه روزي د اختر په شپه باندې تاسې د پرین حالات کتل د شپې که نه دې مو کتلي جواب ورکوئ نن ای مسلمانه نن د ته خو نن خوشحاله یې چې د مو په کیر کې اختر دی لیکن ویګا شپه چې کله د اختر اعلان وشو د اختر د اعلان نه وروسته د مو مسلمان او ظالم هوایي ډزې وکړه صرف د خپل زړه جذبات یې وبوسل تاسې خبر یې چې په ډېرې کیرې کې جنازه جوړه شوې ده خبر یې که نه یې خبر د بنو په هسپتال کې په ایمرجنسي کې دومره ډېر کسونه یې وړې دي ای مسلمانه ولې ظلم نه پوهې کوې ای جوانه ولې ظلم نه پوهې کوې چې تو خو د اختر په شپه یو دوه ډزونه وکړل همیشه قاتل شو تو ته پته هم نشته که چېرته د امن سامن قتل وکړو کېدای شي احساس خو یې در سره وي که نه کېدای شي فکر خو یې در سره وي که نه چې قتل مې کړی چېرته خو د الله توبه قبوله کړي چېرته خو الله ته وژړې لیکن علما به د خپل زړي نه روباسل چې ای عوامې ای جوانه ای مسلمانه ای د الله نه بغي ای د الله په نفرتۍ کې لړل یې مسلمانه ولې د الله نه نه خفه کېږي چې ته ډزینه کې او ولته د عوام وړه وړه ماشومان دې شهیدون کړل کیر دې په غم ولللو هغه د اختر ورځ دې په غم سره کړه عزتمنې او د تو سره به احساس هم نه وي ډزینه دې وکړل پته نشته دې ته چې مو په ګولۍ څه لګېدلي دي که نه دي لګېدلي چاته پته لګېږي نو هم قاتل یو هم پته نشته دې ته نو عزتمنې دغه ته به یې چې مو ته خو پته نشته مو خو هسې ډزینه کړل دا خو عمدن مې نه دي کړي عزتمنې هر چاته پته لګېږي چې دا ګولۍ چېرته لویږي پته نه لګېږي په چا په سر به ولویږي نو مه کوئ د الله دپاره چېرته د علماوې خبره ومنئ چېرته د الله دپاره ومنئ نن هر یو کس دا خبره کي چې علما د امن خبره نه کي عزتمنې په خدای قسم د علماوې د امن دپاره د خپل زړي نه د خپلې مرۍ د خپلې سینې پرې کړې چې نن ای عوامې چې په کې شي امن رسیا رسول الله مبارک خلی دی موتو ته